اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. لکه دې را ټوکېدلې يم د ځان پزمکا، لکه دې را ټوکېدلې يم د ځان پزمکا، پایم د خپل وجود د وینو د باران پزمکا. او میخانه تور طالب نیولی جماعت سپین يهودي، میخانه تور طالب نیولی جماعت سپین يهودي، نه قربان ویلې شو او نه اذان پزمکا. زه رحمت الله جس تاسو قربو د swatnews.com د طرفه یو ځل بیا تاسو په خدمت کې حاضر یم. ګرانو او عزتمندو کتونکو، نننې پروګرام زمونږ ډېر خوندور پروګرام دی، کوم چې زمونږ د ستر مشر نعیم الله خان د بار هیواد نه دراتو په خوشحالي کې شوی دی. دې پروګرام کې مونږه ډیر زیات د سکاوټ ټول ملګری هغه راغون کړی دی. پروګرام چې چا ارنج کړی دی هغه دی جناب حاجی محمد علي حاجی صاحب چې کوم ډایرکټر دی د خپل کور فاونډیشن او د خپل سواد سکاوټ ګروپ ګڼو ملګرو دیو پروګرام نه راغون کړی دی. ټول ځاړه ملګری او نوی ملګری راغون کړی دی او پروګرام کې نولې دي. په دې پروګرام کې زموږ ډیر ملګری چې دی هغه ډیر خاص اندرغاړي دي، هغه به کې ځاړه ملګری او په کې اتن کوي، خاکي به هم کوي، هغه کې موږ هم شامل یو ځکه چې د سکاوټ ځاړه ملګری کې موږ ټول یو بلری پښتونیار زو راځي وګورو چې زموږ د نننې ملګری زموږ د نننې پروګرام په حواله سره سوال غواړي. ډېر د خوشحالي خبره ده، تاسو ملګری راغون کړی دي، زموږ لپاره د ستاینې وړ خبره ده. خو څه وجه ده چې تاسو ملګری راغون کړی، څه ضرورت دی؟ نو دا موږ په کال کې خامخا پیره ملګری راغونډه او سکاوټ ملګری چې کوم مختلف بزنس کتري دي یا کاروبارونه تري دي یا خپل سره روزګار کوي. نو نن نعیم الله صاحب د سعودي نه راغلی دی، موږ چې په دې موقع باندې موږ ټول ملګري یو ځای شو، روټي پروګرام شي، د میوزیک پروګرام شي، د ملګری یو ځای شي. نو زموږ د امینه چې دی د سواد سکاوټ ملګرو د ملګرو ده دا د ډیر وخت نه د شل 13 کاله 40 کاله په قوتو او د مرګ پورې ان شاء الله ان شاء الله میو د طرف نه تاسو ملګرو ته هر کله مسوات ته پراتلو ډیر پروګرام روان دی. خو څه محسوس یاره ډیر زیات خوشاله شوم چې زموږ د سینیئر سکاوټ د زړو ملګرو سره ملاو شو او د دوی د مینې او د خلوص ستاینه او مننه کوم. ملګرو ته د خپل طرف نه د ورولۍ په باره کې څه پیغام ورکوو ټولې دنیا ته؟ پیغام خو مې دا دی چې دا دوی خپل هغه یونټي برقرار وساتي، ځکه چې موږ دا کوم پروګرام شروع کړی د سواد سکاوټ سکم ګروپ په نوم باندې موږ ټول شریکه موږ ټول په شریکه چې کوم پروګرام شروع کړی چې دا قایم او دایمي مخکې او زه نن ډیر زیات خوشاله یم. د خپل زړه ملګري خوشحالۍ هغه اظهار نشم کولی چې څنګه اظهار وکړم. په ضرورت سره درناستې د دې باره کې څه ویل غواړئ؟ د فضلودي مبارک دا ویم د زما کلاس فیلو هم دی، زموږ منیټر هم او اوس خبر را چې قاریدی راته نه شي. موږ خو ته په جمع دا خبره کوو چې آی لو یو. ستاسو ټولو ملګرو ته هرکلی خو څه ویل غواړئ؟ بس مینه د محبت دی، خلوص دی، یارانه ده او ورورولي ده او دوستانه ده. نو بس داسې خوشاله یم که نه په جامو کې نه ځایږم او د هغې وجه دا ده چې یاره موږ ټول ماشاءالله ټول زاړه ملګري راغونډ شوي او حقه زموږ مینه ده او حقه اخلاص دی، بنیتي نشته. ډیر زیات خوشاله یم. حق نواز صاحب تاسو څه ویل؟ زه څنګه په دې ربیع راځه خبرې وکړې، مزدار خبرې وکړې، نو موږ زموږ هم ډېر زیات خوشاله یو او پکار دی چې موږ وخت په وخت دا پروګرامونه کوو، یو به سره ملایږو، یو بل نه خبرېږو. نه پروګرامونه به نور خلک کوي، ته خو پروګرامونه کې د زه به موږ دا زموږ مشترک پروګرام دی، موږ به هم انشاءالله وکړو انشاءالله ډېر ژر به وکړو. خیر ډېره زیاته خوشحالي محسوسو منن چې دا خپل زاړه ملګري د ټول راغونډ شوي دي او لکه ډېره مننه دومره خوشحالي چې لکه زه نشم ویلی او ډېر ښه پروګرام دی. دا پکار ده چې دې کال کې کم از کم یو پیره خامخا کېږي چې دا زاړه ملګري یو ځای کېږي او د یو بل سره لیدل کاتل وشي. ډېر ښکلی پروګرام دی او دا د دوی یو مهرباني وه چې هغه خپل زاړه ملګري ټول راجمع کړو او ډېره موده بعد موږ یو بل سره ملاقات وکړو. ډېره د خوشحالۍ خبره ده. دې پروګرام ډېر د خوشحالۍ موقع ده چې ټول زاړه ملګري دلته راغلي دي، ګیټ ټوګیدر شوی دی او امید لرو انشاءالله چې روان وختونو کې به هم داسې ګیټ ټوګیدر کېږي
او د دې ملګرو د ملاقات او میل ملاپ چې داسې ډیره مننه امیر رحمت علي صاحب نن ډېر د خوشحالۍ خبره زمونږ مرګري ډېره موده پس یو ځای شو موږ ته هغه خپل هغه کوټوالی 1988 موږ یاد کړو چې په هغه ټایم کې ملګري ټول یو ځای وو او موږ خپل اکټیویټیز چې سکاوټ موږ چلو نن بیا ټول ملګري راغونډ شوي او دا نن ډېره د خوشحالۍ خبره ده او نن ډېره زیاته ښایسته ماښام دی شپه ده ټول زاړه ملګري راغونډ شوي زاړه رنګونه زاړه یادونه او زړې کیسې د یو بل سره شریکو او مینې او خوندونه ترې اخلو بس زه خو ډېر زیات خوشحاله یم چې ستاسو د مشرانو په سوري د ستاسو لاس ته لاندې بیا رالو ستاسو د شفقت هغه لاس بیا په سر راغی د دې نه سیوا د خوشحالۍ ورځ څه کېدي سر دا ګیدرینګ یو د خوشحالۍ یو موقع ده زموږ دپاره ډېر موده پس موږ ټول راوځای شوي یو په دې کې موسیقي هم کوو مستي به هم کوو اوس په زاړه یادونه هم را تازه کوو انشاءالله یاره زه خو دا یم چې دا نننۍ کومه ورځ ده نو الله دې کړي چې داسې ورځې زموږ په دې ژوندون کې بار بار راځي دا پروګرام موږ د هغه سینیر سکاوټ دپاره کړی دی چې کوم زموږ مرګرو خو مختلف جابس کیو زموږ د ګیدرینګ څه موقع نه میلاوې ده نو موږ دا خواهش ظاهر کړو چې دغه سینیر سکاوټ چې څومره دي هغه راغونډ شي موږ بیا یو ځای شو او خپله خوشحالي مناو کړو ګیدرینګ د هره پیره کېږي او موږ به انشاءالله د خپل سکاوټ چې دي په دې کې به ډېر اهم رول ادا کوو او چې دا قسمه ګیدرینګ کېږي نو موږ به زموږ د ملګري همداسې ټولونه یو بل ته نږدې دي په کار ده چې موږ نور هم نږدې شو ستاسو څه خیال دی چې ته مټه کړې پروګرام کولی شي او که نه وایي نشو کولی جي خو تاسو کله وایئ جي زر زر اعلان وکړئ جي پلیز انشاءالله به بالکل تاسو کله چې کله تاسو وایئ جي نه چې کله تاسو وایئ بالکل شکریہ جی او دا پروګرام ډیر زیات خوند وکړو او عاجز صاحب تاسو په خپله په زلربي پښتونیار پروګرام تاسو جوړو چلو وې مونږه تاسو ځکه چې د علم سکاوټس اوپن ګروپ تاسو مرګري مې او تاسو مشرانو مې را سره او دا پروګرام زه شکریہ ادا کوم چې زړه مرګري ټول لاغون شي انشاءالله یو نه پروګرام به جوړو مهرباني ای پاسا زه چې زو چې سپېلني د تلوګې کوم ظالمه د وخت سترګو په کوڅو کې په خندا شوې اجازه ورکړئ خپل قربان رحمت علي عجز ته د بل پروګرام پورې د کرنل ټیم سره د الله په امان ژوندي ښاد او آباد اوسئ دوستانه زنده باد